نن درته محترم او ډیره زیاته زبردسته او اعلی وظیفه یم او ډیره زیاته زر اثر کوونکې وظیفه ده. د چا کو حاجات پوره کیږي نه او څوک په پریشانو کې مبتلا دی یا دغه رنګې د چا کو څه قسم لا مسله وي د کن په یکون د وظیفه ریو کې انشاءالله العزیز الله پاک بوله په یو څو ورځو کې حاجت محترم ده پوره کی. او یاد ساتئ چې کن په یکون چې کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته جلالي وظیفه ده او ډیره زیاته زر اثر کوونکې وظیفه ده. په ژوند کې پکار دی چې هر یو بنده یو ځل د وظیفه وکړي ځکه چې ډیره زیاته بیسټ او ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی او اخري پیغمبر دی. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په کور کې پرسکون ماحول دا پیدا کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو څومره چې ملګري دي څومره دوستان دي دا ټول دې خوشحاله آباد ساتي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو هر قسم حاجت او هر قسم پریشانی دا دې ختم کړي. محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د کن په یکون وظیفه ده او څوک چې د شروع په ورځ دا وظیفه وکړي یا څوک د زیارت په ورځ باندې وکړي څوک د جمعې په ورځ باندې وکړي مطلب دا چې په دې هفته کې یا په هر هفته کې چې په کم ټایم کې د ټایم میلاویږي د کن په یکون د وظیفه یو ځل هماهو کې انشاءالله العزیز تاسو به د دې وظیفې برکات دا به تاسو په خپلو سترګو باندې دا وینئ. د دې چې څونه معجزات دي دا به تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ. محترم وظیفه ډیره زیاته باکمال ده ډیره زیاته جلالي وظیفه ده. داسې وظیفې لپاره محترمو نو ځان به لږ ډیر زیات ریډ ساتل پکار دي ځکه چې وظیفه محترمو د کمال ده او زمونږ په الله پاک ډیر زیات کارونه دا حل کوي. نو کوشش به موږ داسې کوو چې ځان به تیار ساتو. کو تاسو ګورئ کم سړی دا وظیفه کوي هغه له پکار ده چې د په چارندام کې وي. کم سړی دا وظیفه کوي نو هغه له پکار چې د نظر غلط نه استعمالوي. هغه له پکار چې د ګناهونو نه توبه وباسي او دغه رنګې پنځه وخته لمونځ کوي او سره د قرآن مجید تلاوت کوي. انشاءالله العزیز دا وظیفه محترمو 100% دا بکار کوي. کله چا ډیر زیات لوی حاجت وي او دغه ارمانو د حاجت پوره کیږي نو د کون په یکون د وظیفه ریو کې انشاءالله العزیز الله پاک به د ټول حاجات او تمام امیدونه ارمانونه دا به الله پاک پوره کړي. د چا کو ډیر زیات لوی مشکل وي دا مشکل نه حل کیږي د کون په یکون د وظیفه ریو کې انشاءالله العزیز محترم الله پاک به د انسان ته لار کولاو کی. الله پاک به ډیر زیات د خیر فیصله د نازل کی. کو څوک دا غواړي چې ماته دی الله پاک نوکری راکړي او الله پاک دې ماته په ښکلي ځای کې جاب راکړي نو د کن په یکون د وظیفه لازمن په ژوند کې یو پرې هماهو کړي. که د کار روزګار دپاره څوک دا وظیفه کول غواړي نو بالکل الله پاک به له ښکلی کاروبار ورکړي. یاد ساتئ محترمو چې څومره یو انسان د وظیفه په توجه سره کوي څومره په دهان سره کوي الله پاک بوله ټول کارونه دا وسمه محترمو. هغه کارونه چې دا نښتې دي دا لا پراسس کې دي دا لا مکمل شوي نه دي نو که تاسو وایئ چې دا وظیفه موږ وکړو دا ټول کارونه دې راازاد شي بالکل محترمو ستاسو کوم کارونه دا اوسه پورې نښتې دي او دا لا ازاد شوي نه دي او دا رنګ حل کوو چې دا ناممکن دي دا نه کېږي. د ناممکنو حاجاتو لپاره د کن په یکون دا وظیفه محترمو یو ځل هماهو کوي ځکه چې وظیفه دا سره چې کن موجود شه په یکون پس موجود شي
کاروبار دې نشته وظیفه شروع کړه، نوکري نشته وظیفه شروع کړه. دغه رنګې تاسو واده غواړئ، بهترین ښځه غواړئ، د هغې لپاره انتظام نشته، دا وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز محترمو د یو څو ورځې په وظیفې کولو سره به الله پاک زمونږ او ستاسو حالات دا ډېر زیات بهتر کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله مونږه د ماسوتنې لمونځ وکړو نو د هغې نه بعد به مونږه 11 سپېرې درود ابراهیمي ووایو، خو د هغې نه مخکې به 2 رکعته نفل وکړو. چې کله مونږه 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړل بیا به د هغې نه بعد 11 سپېرې درود ابراهیمي ووایو، او بیا به د هغې نه بعد محترمو نو د سورت یاسین د آیت د محترمو 2 سپېرې دا د روزانه وایي. انشاءالله العزیز الله پاک به د ټول حاجات پوره کړي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نو که څوک یې 2 سپېرې نشي ویلی روزانه د 100 سپېرې وایي. انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک د انسان ته فتح، کامیابي، نصرت دا به ورته ورکوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.